أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. صدقت يا رب العالمين. ولله ملک السماوات. الله رب العزت په آیات مبارکه کې فرمایي وی دا الله رب العزت دپاره د بادشاهي د اسمانونو والارض او د ځمکې یخلقو پیدا کوي ما هغه څه لره یشاء چې وغواړي. یو څیز د ستا په ملکیت کې دی، اگر چې ته مجازي مالک یې نو ستا خوښه ده چې ته ورسره څه کوې او ورسره کولی شي، څوک ستا نه تپوس نه کوي. بیا الله رب العزت خو د هر څیز خالق حقیقي دی. نو دا الله رب العزت په دې کائناتو کې چې څه غواړي یا پیدا کوي، چې څه غواړي هغه روکوي، چې څه غواړي یا ختموي، چې څه غواړي هغې له وجود ورکوي. دا الله خوښه، الله پیدا کول کوي، الله خالق دی. لله ملک السماوات. د الله دپاره د بادشاهي د اسمانونو، اختیار د اسمانونو او د ځمکې. یخلقو پیدا کوي ما هغه څه یشاء چې وغواړي. یهبو هبه کوي، ګفت کوي، ورکوي، عطا کوي لمن هغه چاته یشاء چې وغواړي اناثا نارینهو لره، هلکانو لره. د الله رب العزت چې کله اختیار وشي او چاله ورکوي نو الله رب العزت ورته نارینه اولاد ورکړي. د چا چې نشته الله دې ورته نیک صالح ورنصیب کړي. ویهبو او ورکوي، عطا کوي لمن هغه چاته یشاء چې وغواړي الذکور اناثا دا جنکۍ ورله ورکوي. ویهبو ورکوي لمن یشاء چاله چې وغواړي الذکور نارینه اولاد. نو الله رب العزت انسان ته مختلفه چاله چې دی تش نارینه اولاد ورکړي. دا الله خوښه ده، څوک پکې بدلونه نشي راوستلی. او چاله الله رب العزت صرف مؤنث ورکړي، صرف جنکۍ ورکړي، دا الله خوښه ده، څوک پکې تغیر او تبدله نشي راوستلی. نو دا د الله رب العزت اختیار دی. رامټ به وي، زنانه به مروغه رامټه وي، سالمه به وي، سړی به ټیک ټاک وي، او میډیکلي به هم څه مسله نه وي، او که میډیکلي څه مسله وي نو هغه هم د الله د جانبه وي. خو بعضې وخت هغه هم نه وي درسره، الله رب العزت اولاد نه ورکوي، بس نه ورکوي، څوک یې نشي ورکوي. ټوله دنیا بیا راجمع کړه هغې اولاد ورکړي چې الله یې نه ورکوي. نو د الله خوښه ده، ورکوي چا لره چې وغواړي نو زنانه یعنی جنکۍ. ویهبو ورکوي لمن یشاء چا لره چې وغواړي الذکور څه شي نارینه. بیا الله فرمایي ویزوجهم ذکرانا و اناثا. او ورکوي دي لره چا له ورکوي جوړه جوړه، یا راجمع کړي دوی لره څه شي. الله رب العزت راجمع کړي دوی لره ذکرانا و اناثا، نارینه او زنانه، یعنی هلکان او جنکۍ چا لره چې دی دواړه ورکړي. او یا داسې ووایي چا لره په یو حمل باندې راجمع کړي نارینه او جنۍ، دا یو ځای پیدا شي، هلک او هلک یو ځای پیدا شي، یو ځای پیدا شي، یا دواړه چا نه ورکړي، دواړه سې کړي. ویجعلو او وګرځوي من یشاء چا لره عقیما شنډ، د چا د سره چې دی اولاد ونشي تکه شان وګرځي الله رب الله اختیار. او د چا اولاد وشي الله رب العزت دې ټول اولاد واخلي. او د چا اولاد الله رب العزت ختم کی بیا نور اولاد ورکړي. دا ټول د الله رب العزت اختیار. د دې پیغمبرانو کې مثالونه شته، لکه زمونږ استاد خپل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغې څومره نارینه اولادو هغه حد د بلوغت ته نه دی رسېدلی، د سر دغه عمر ته نه دی رسېدلی. او په هغې چې کوم اولاد و جنکۍ وي نو په هغې کې د یو لور نه د هغې نسل چلېدلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، او تر قیامته پورې به روان رسول
الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې امام مهدي به زما په خاندان کې راځي. یویلون سیدنا فاطمه الزهرا رضی الله تعالی دکه شان تو ګور سیدنا ایوب علیه السلام د الله اولاد ورکړو هغه ته واغسته او بیا یې ول مکه په دوه مثله وګرځول یا یې ول نور پیدا کړ دا غي نزیات یا داسې پیغمبرانو چې 130 سال د بیبي 120 سال د بیبي عمر ته ورسېدل چا پکې 90 سال ته ورسېدل الله دې سوال کړی پس هغه ول الله اولاد ورکړي ظاهرا څه ختم خدا الله اختیار او بعض داسې وي سره د سوالونو سره د غوښتنې الله ورنکي نو چې چاله الله رب العزت اولاد ورکړي دی هغه په امتحان کې چې دې د دې وړو د دې بچیانو څنګه تربیت کوي الله رب العزت قرآن کې فرمایي انما الاموال والاولاد فتنه ستا دپاره دا مال او اولاد دا فتنه دي نو هغه په فتنه کې اخته دی هغه خلاص نه دی دا بچو حقوق دي چې یو پکې د هغه ښه تربیت دی چې دې ښه تربیت کوي که نه الله یې توفیق راکړي او دکه شان او بل ته د ښه تربیت دی او د هغونه بچ کول دی الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا صرف ځان نه ځان هم د هغونه بچ کول خپل اولاد هم بچ کول الله یې توفیق راکړي او چې د چا د الله اولاد نه دي ورکړي هغه په امتحان کې ډېر لوی خلک تیر شوي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته باغي پیغورونه ورکړل دا ما د محترم معاشره دلته باغي پیغور خدا خود پیغام سید الانبیاء والمرسلین راحت العاشقین امام الانبیاء باعث تخلیق کل کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غیر پیغورونه ورکړل ورته وی ستا شهستا بس لږ وخت یې یو دوه درې کاله به دا خبرې وچلېږي بس ستا نسل نشته باندې نسل نشته الله ورته ان شانئک هو الابتر هغه له پیغورونه ورکول لکه نن سبا تعالی زموږ معاشره کې درکړي چې دا لکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شخصیت خلکو نه دی معاف کړی نو ته موږ د هغې د خپو خورو کې نه نو خبره داسې ده چې دا چاله الله اولاد نه دی ورکړي دا په امتحان کې دی چې دې صبر کوي که نه مدد یې ډېر لوی خلک تېر شوي شاه اشرف علي تانوي رحمه الله حکیم الامت دی او موږ او تاسو خو د دویمې ښځې نه یېرېږو د خلکو ته سم بوک جوړ کړی رانه څوک وایي دویمه ښځه خو په هغه صورت کې چې کله به یې د یو ښځې نه ستا حقوق نه پوره کېږي او ستا ورته نه شریعت خو دا نه ویلي شریعت خو وایي کوه او د آخر زمانې باره کې خو بار وضاحت راغلی چې په دی کې خو خامخا کوې ولې ځکه چې داسې وخت به راشي چې په یو بنده باندې به 50 ښځې رسي په یو بنده باندې نو بیا به زیناګانې عام شي ځکه چې 50 ښځې رسي ودونه چې ده الله دې معافي وکړي نوی بچه دو ہے چې نه چې هر څه ورسره وکړي بچي دغه 50 برسي حدیث کې راغلی بیا چې چاله نو شاه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه 2 ودونه کړل خو د یو بیبي نه اولاد نه او صدا پاسه 1400 کتابې د احادیثو په میدان کې محدث تبیره په میدان کې لوی صوفي دغه شان چې ده په هر میدان کې دا کتابونه شته په هر میدان کې د تجوید یو میدان هغه نه دی پرېښی خو هغه به لږ سوالونه کړي څومره ډېر کړي نه بچي هېڅ یو پیرخ په واړی ډېر زیات خو فطرتي کاري چې اولاد دي نو د هغې خوښ نو د هغه اولاد ماشومان به ډېر خوښ نو یو مرید ته یې ووایي ستا ماشوم بچی شته ولې او صاحب شته وایي دی بیا ځان سره چېرته راولې خانقاه ته ورته راغی هغه چې راوست نو د شاه صاحب خپل نوم حکیم الامه مولانا شاه سلمان ندوي رحمه الله پرې لیکل کړی دی مجدد المله و حقیقت کې مجدد د زمانه
نو وای هغه مرید چې دی نو هغه خپل زوی ته ویلي چې د شاه صاحب مخکې به دا نه کوې او دا به نه کوې چې زه څه کوم دا به کوې بلا کیسې ورته کړی نو هغه چې په پلار څه کول هغه به هم کول اخره کې چې هغه ته نو شاه صاحب ورته وایي چې تا ته ما وې زوی راوله را دې نه اوس نو ورته صاحب دا دی که دا زما هغه زوی دی دا خو ستا پلار دی دا خو دې زوی نه دی ماشوم په فطرت کې خو به دا وي چې روانې به کوي اوس چې موږ دلته څوک روانې وکړو نو څونه غوبل راول جګړه هم ترې جوړه کړو جګړه ته هم سم تیار دي ځکه جومات کې خو جګړه داسې چې دا صرف د خولې جګړه دی بار جګړه ډېره خطرناکه الله دې معافي وکړي دا هم سخت وبال دی حدیثو کې راځي او بیا په جومات کې اواز اوچتو ماشوم خو فطرت کې روانې به کوي راکوي کله به څه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم به لمونځ کو او حسنین به د ملا د پاسه کېناست اوس ته وایه څه کوې اوس حسنین به د ملا د پاسه کېناست نو دا د ماشوم فطرت دی روانې وغیره به کوي دا ولې دا مشران تاسو ته یاد نه شي چې پر پټونه بیا کولې کم دی ته بتلی د خیره پټېدو ته او بیا چې یو سر یو سر کې بکا سو د دیکا بیا ورکړه مړخته بیا سر پرځو خبره داسې ده الله دې معافي وکړي نو الله رب العزت دواړه په امتحان کې ساتلي دي الله رب العزت فرمایي چاله نارینه ورکم چاله چې دینو زنانه ورکم یعنی کشران لوریان ورکم او چاله دواړه ورکم او چاله چې دې هیڅ ورنکم دې به صبر کوي الله رب العزت په دې باندې ډېر لوی اجر ورکوي الله دې توفیق راکړي انه یقینا دغه الله تعالی علیم علم والا دی قدیر قدرت والا دی وما كان لبشر او مناسب ندی هیڅ یو بشر لرا او ممکن ندی هیڅ یو بشر لرا ان یکلمه الله چې دی خبرو کې د الله رب العزت سره الا وحیا مگر په وحی سره په سبب د وحی او من وراء حجاب یا شاته د پردینا نو لیکن خیر او یرسل رسولا یا اولی رسول الله فیوحی نو بس وحی بو کی آغتا بیزنی بس وحی اکڑی آغتا بیزنی با حکم دا اللہ سرا ما آغا سیشاو چو واری نو اس خبر ادا سے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا خبر پدری قسم واخلا بسو باندی پدری قسم دی خبر دا خیالو کے دی کستا سو بلا دن زمانی ترازت دبی کی وی خبر پدری قسم علی یو دا اللہ رب العزت سرا محامخ پا محامخ باندی خبر کول چی تا اللہ اموینی او بغیر د پردی ویني او بل څوک چې د الله سره خبرې وکړي او یو چې د الله سره خبرې وشي په منځ کې حجابات وي پردی وي او یا صرف आवाज توري او دریم نمبر دا دی چې د الله رب العزت د طرف سره خبرې وشي په واسطه د فرشتي سره چې هغه ستاسو ته القا کوي او بل دا چې کله فرشتہ بیا دغه پیغام چې تا ته راوړي د الله رب العزت نو کله دا ډایرکټ په ډایرکټ د الله رب العزت د طرف استا په ځل باندې لګیا وي او زړه ته وحی راکړي او کله دا په خپل شکل باندې راشي او کله د بل چا په شکل باندې راشي اوس چې ډایرکټ په ډایرکټ باندې چې دی الله رب العزت ویني نو دا په دنیا کې ممکن نه دی په دنیاي سترګو سره دلته په دې دنیا کې دا قانون لکه موسی علیہ السلام د الله نه سوال کړو الله ورته لنتران او بیا د دې دنیا نه چې برشي کوم چې نور کائنات دی وغیرہ نو هغه کې ممکن دي لیدلې لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله دیدار کړی دی مضبوطه د جمهور رائے دار چې بغیر د پردوی الله رب العزت لیدل او د الله سره خبرې کړې الحمدلله او یو عالم برزخ دی او د قیامت منظر دی یا د قبر دی نو په هغې کې بغیر د پردو چې دی دیدار دا ممکن دی او کتیم شو زمونږ دا ایمان دی انشاءالله الله به رانصیب کوي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل یو صحابي ته فرمایي هغه له چې دی نو تسلي ورکړي ورته وایي هغه چونکې پلار یې شهید شوي و دی د هغه د لاسه ډېر په کاسو کې ډوب ورته وایي ستا پلار چې دی وی هغه د الله دیدار وکړو بغیر د پردوی د الله دیدار وکړو او دا امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه واقعا ما بار بار ویل د بیان په چرته راغله او د قرآن د مسله راغله نو هغې کې به تفصیلي وویل انشاءالله هغه چې کله شاګرد په خوب کې بیا وایي چې په دې ثابتېږي نه دا صرف د حدیث په تایید کې پیش کړو دا د هغې په تایید کې پیش کړو
نو په قرآن ورته ډېره سختۍ ملوي شوې دي خو چې کله شاګرد بیا په خوب کې ولید وفات شي نو ورته وایي الله رالوي چې تا ته په قرآن ډېر تکالیف ملوي شوي دي نو ته زما بغیر د پردو دیدار دا یو مسله دویم نمبر دا د جمهور رای ده مضبوطه ده او دویم نمبر مسله دا چې الله رب العزت سره ته خبرې کوي د فردي په منځ کې وي یا چې دی الله رب العزت خبرې کوي او یو سیس ته تجلی کړي او ته خبرې ورسره کوي لکه موسی علیه السلام په غر باندې تجلی وه او موسی علیه السلام ورسره خبرې کولې دا صحیح ده او قرآن هم پرې ګواهي او بله خبره دا ده بله چې کله الله رب العزت د طرفه چې دی پیغام راځي او منځ کې ډایرکټ په ډایرکټ یا فرشته لګي زړه ته منتقل کوي په زړه باندې هغه وحي وروړي نو دا غي بیا بخاری شریف حدیث ته هغه چې وګ تفصیل دي چې تبرا او ان شاء الله درې قسمه وحي به بیا راتلل یو دا غشوا او بل دا چې کله دا جبرئیل امین چې دا وحي وروړي نو یا ولر زړه ته وروړي او یا په هم شکل بل انسان راغی لکه عموما به د حضرت یحیی کلبی رضی الله تعالی عنہ په شکل باندې راته ډیر زیات خپل او نرم مزاج او ډیر زیات عاجزی وپکی نو دی خیر بس او د تفصیل غوښنه او بل کله ناکله چې جبرئیل امین په خپل شکل کې برات رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا په ټول عمر کې صرف دوه پیری راغلي یو د معراج په موقع باندې یو مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وما كان لبشر او ممکن ندی هیڅ بشر لرا ان یکلمه الله چې دی خبرو کې د الله رب العزت سره الا وحیا مگر په وحی سره او من ورای حجاب یا رسو د پردونه بیا اصل کې کته دا یو کس دا وګڼي یو بنده چې دا خو بیا د آیات خلاف راځي نو بیا خو د قیامت چې کوم دیدار دی هغه د دې خلاف راځي نه دا نور آیاتونه بیا پټ کی الا وحیا مگر په وحی سره من ورای حجاب او اشاء په وحی سره یا شاته د پردونه او یرسل رسولا یا راولي رسولان لرا فیوهی المسیو وحی کوي ته باذن په حکم د الله سره وحی کوي ته په حکم د الله سره ما هغه څه شاو چې وغواړي الله رب العزت انه یقینا د الله تعالی علی بلند حکیم حکمت والا دی وکذالک هم دکشانا دغه د یو دی هغه چې الله دیدار د دې کوچ کې روان شمه دا وسم د نرزوی دی وکذالک هم دکشان او هینا من وحی کړو الله پاک دغه بچا کاکا وی بیچاره ته وی چې پلان کې راته وی چې لو پاسم جوړ دی پاس باندې دغه اوس دا وسه سره لو په خدای ځان کولو وکذالک هم دک دوی درته مو بدل د کیسه به کوم پټ کی وکذالک هم دکشان او هینا من وحی کړو اله کتا تا وحی کړی دا مونږ ته د روحن د روح من امرنا په حکم زمون سره زمون د طرفه ته د روح وحی شوی دا یا تا د روح وحی کړی دا شیخ الهند رحمه الله ته معنا غشته چې روح القدس جبرئیل امین ته مراد دی هغه درته وحی کوي او عام مفسرین ته غشته هغه صرف معنا ذکر کړی دا لاندې ورته شبیر احمد عثماني سے په تفسیر عثماني کې لیکلي دي چې عام مفسرین دي نه قران دی قران چې دا اصل کې روح دی او دا سړی را ژوند کوي وړونه مړزونه را ژوند کوي نو دینه مراد څه شي قران دی عام مفسرین ابتدائی وکذا معنی دواړه صحیح دي قوم مفسرین جمهور د غالي وکذالک هم دکشان او حین الیک من وحی کړی د تا د روح لاره چې قران پاک دی من امرنا په حکم زمون سره ما كنت تدری تا نو معلومه مل کتاب چې سړي کتاب ولل ایمان او سړي ایمان او تا ته معلومه تا د مخکې دا معلومه نه و چې کتاب څه شي دی ایمان څه شي دی ودینا ایمان مفصل مراد دا ایمان دا چې کوم مفصل دی دا نه یادم ایمان کې چې کوم تفصیلات دی هغه مراد دی نور ایمان چې کوم اجمالی ایمان دی هغه هر پیدایشي پیغمبر پیدایش چې دی هغه په داسې حالت کې شوی چې هغه نه ګناه نه شي هغه موحد پیدا شي بلکې هر بنده په فطرت د اسلام پیدا شوی دی نو د دینه مراد چې دی دغه ایمان دی چې هغه کې تفصیلات دي چې دې سي سردا دا وغیرہ نور خبرې ټتی نه کم چې اجمالی ایمان دی په الله رب العزت ایمان په فرشتو ایمان او په پیغمبرانو ایمان هغه هر پیدایشي پیغمبر چې پیدایشي دغه ایمان دا وي بلکې هغه پیدا مسلمان وي او ولی الله وي وکذالک هم دکشان او حین الیک من وحی کړی تا د روح د قران من امرنا په حکم زمون سره مل ما تدرین ما كنت تدری چې نو معلومات تا مل کتاب چې سدي کتاب ولل ایمان او سدي ایمان ولکن جعلنا ولکن من ګرځول وتعالى
لیکن ګرځولي مونږ تعالی را نور ګرځولي دي مونږ قرآن لرا سو نور نهدي چې مونږ هدایت کوو بي په دې سره من نشاو چاله چې غواړو لیکن دا قرآن هم چې دا نور او رڼا ګرځولي ده او په دې سره هدایت کوو چاله چې غواړو من عبادنا زمونږ د بندګانو نه الله دې استقامت را نصیب کړي وذالک او دا چې دي لتهدي الى صراط مستقيم او ته چې هدایت کوي غلاري برابر وانك ويقينا تجي لتهدي مانوي اواز کا وانك ويقينا تجي لتهدي هدایت کوي الى صراط مستقيم اغلار برابر تا صراط الله الذي صراط الله لا رد الله وسبب بیا دي کې بس دین او صراط الله لا رد الله دین د الله رب العزت دا الله رب العزت چې کوم دین دی صراط الله لا رد الله تعالی الذي هغه له چې دغه ذات پر الذي هغه ذات صراط الله لا رد الله رب العزت الذي هغه الله له چې دغه لپاره ما هغه سری په السماوات چې باسمانونو کې دي او ما هغه سری په الارض چې باسمکه کې دي نو لا د الله رب العزت طرف ته دعوت ورکوي د غلار برابر ده وي ته هدایت کوي د سم لارې طرف ته ځکه چې مونږ ته نورانیت درکړي رڼا درکړي دا کتاب هم درکړي اوس د غلار د چا ده نو دا د چا ده د الله رب العزت د غلار د چا ده د الله رب العزت اے الذي هغه الله تعالی له چې داغه د بار ما هغه سې په سماوات چې په اسمانونو کې او ما هغه سې په الارض چې په ځمکه کې دي نو دا اخره کې دا ټول صورتونو دا غینه جوړ دي ها الا خبردار الى الله یقینا د الله رب العزت طرف ته تصویر الامور واپس د ټول امور د ټول کارونو واپس د چا طرف ته ده د الله رب العزت طرف ته ده الله رب العزت تعالی توفیق راکړي چې د نیکه کارونو